أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية نمبر 67 وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون صدق الله مولانا العظيم. دي آیت شالا پاک جل وعلا شانه بنی اسرائیل یو بلا خبر ذکر کوي. بنی اسرائیل سے یو کاسو ډیر انتهایی دولتمند و دونو خو د لینه زمون نوی نسل یې نه ډېرېدو بیا دی وریرینه وي هغه انتهایی زیات غریبون وي د مار تابیړه و دای مشر یاو دی به دا بار بار ویل چې دای به چې کله امري د دمي روس چې میشته ملاو شي خالص لکه پښتونه میږي هغه کې سی بیا پس توبه لینه زمون یې نه وي چې هغه چې کله به ورډولې کوي اسی استوز وی چې دی کبرینا تو ته ندی معلوم چې چیرته دی کبرینا انا لله و انا الیه راجعون. توبه هغه د بنی اسرائیل او د ابو جهل د عادتینا ټول په میشي. به هر حال دایم ردونه چې وی چې خدا چې سپایو نترونه خدا چې چنه خدا چې سنل ویل هغه کیسی دی. به هر حال دی ته ولاګدل مړی کړو خپل ترې مړ کړلو او دی یقین دا سوچ اس په میشته امیروس په خپل ملاو شي یو غاټه بداوي کې چې د چې سینا د نیو دولت یا به مشته ملاو شي او بل کلی تر کا دوله مثلا په یو طرف یو ترالو په کوم باندې به میش دعا وکي چې دا امیش تر تو سه مړ کړای دا اغه نه به مشته صد نیو دولت ملاو شي ا دوله به ملاو شي نه به ملاو شي مين پښمو غونډای مو به هر خلالاوی چې سیدو زه خو رقیب و نگران ذات یا حفیظ ذات یم کله چې دوی مړ کړلو وریا بل کلی تاکشه شو موسی علیه السلام ترسی وی چې میش خو اتر چې چا مړ کړای دا وی چې شاه سرش کې خبره دو چې بعد داس کی ساده وای نه په پلکی کلیش کلی ولایت اول او دا فکر شه خپل یو بیا عنوان دا باب القسامت لکه په یو کلی شه مړ پریچي چې مړ کړو کلی غاته پاته نه وي به شریعت دوی چې 50 کسون اولید مقتول اب پتوس شه خوشي اب لیور کوي چې میش دا قرآن داس کو میش دا نه داس کو میش نو ور خبري نه میش مړ کړای دا بیا دای اکلی دا غوي ته چې را میش نه مړ کړای دا نو ور خبري اخر به هر حال غو خبره رغله موسی علیه السلام ته وی چې الله پاک وی چې غو درولي خدای په زون سختی کړه ځکه الله پاک طرف نه بده سختی لګیلا چې غو چالوله کې غیشه یا لکای یا بشا یا لارمین یا سشی چې سشی د کیما حسادو هغه شبه داس روخلی په د مړی باندې به داس وای چې د غوغه شبه د مړی باندې داس وای پکشیر دی مړی بخپل ژوندای شو وی چې پون کی مړ کړي هر شي پاده به ولاګیږي. به هر حال دی ته سش کې غوي چې داس چې سش کې خبره ټوله تفصیلواره راونه هغه اصلي آیات ورسته چې کیمه د مړی متعلق خبره وی چې کله چې غو ارولا کړل سې کوي چې جبا سې کوي چې وای سبا سه آی په مړی کې شولا امړای ژوندای شو وته وی چې فلانون قتلانی پون کی وریا روز خو مړ کړه وی چې دا خو کیسه بل قسم شو توبه الټا غا چور کوتوال کو خدای چې ډانټ رہا وی چې دا خو کیسه بل قسم شو دای ولې مړ شو خدای پاک دې ته دا وشله چې ژوندونه نه ای مارګ نه بیا ژوندینی اشتا په د نیو شوی دا وشله وکیم قتل چې تو خپل وریاری نه به هر خل خبره عملی مشوله خدای پاک دا خبره ذکر کوي. وایذیوت کا وخت قال موسی چویل موسی علیہ السلام لقوم یخپل کوم تا ان الله بشکل پکلو یامرکم تستدا حکم کو دې خبره ان تذبحوا چې تو ذبح کوي الولا کوي بقرتن یو غویای په دا باندې ډیر تفصیل بیان کړی دا چې بقره غوتویای کا غوی تویای ډیر علما دا سوي چې بقره غوتویای او ډیر علما دا سوي چې نه بقره غوی تویای برخل اختلاف ته پشه دلته منای دی بیل کړی دو وزنه ترجمه دی گای دی غو کړی دو ان الله بشکل پکرو یامرکم توست حکم کو ان تذبحوا چې تو ذبح کوي بقرتن غویای قالو دی وتول اتتخذون ایت میش نسه حوزون پټو کې سارا نا میش د تویای چې میش ترمر دا او تا ته وی چې غویالو لکه خیریوتینا وکي توبه لکه نن څه چې خیر دی دا وشای یو کا سویل
وی چې ستول د خدای شپږې مې په خیب لیدلې وی ته سبو به جواب درکوه وی چې آی چې مانه دا خو اسمه مخرو کوه مو چای چې تا مې زونه خو بیا هغه کې سمي علی رجل طائرن لکه په ما د پنکا سلش کې سمجي کې پیروتر الویجی پاله سبو مې کې توبه تر وړلو په ته چې خدای پاک په ډېر د نیو د اولاد درکوي این بیا کیسه بل کې سما دا سه بیا د بیما چا غل په خیب ولیدل چې دا سه غل دی د خدای غادو اسه غل کسا او د هغه تعبیر کسا دې تعبیر دا چې دې ته خدای پاک د نیو ورکوي یو سړی غاته رول محمد ابن سیرین رحمت الله علیه تا وی چې جی کاټ لوند مې بلیږي وی چې انا لا وزن لره کېږه د کټار غروای 15 منټه سه نوې تر بهر حال چې کله دایو وته ونه کټه چا تر غرول سامان یار شیلوند کړو ير خبره بل وی ترسی وی چې جی خو موسم سړی ته شیته به کسدان چې بس خلی خو کونین دی یار چتا ورول دا خبره نه دو بهرحال بلو ترسی وی چې جی دا سه پوکټا شه کټ خو ته میر لیدلو وی چې دا زئی وکنده د لوند به غاوی خزوناوی هغه خبره چې کله وکندلو د خدای خزوناوی ته ملاو شو بلو ترسی وی چې جی زه خو اذان کو چې خیب وینو ز اذان نه کا وی چې ته غای غالیه فاذن مؤذن ايته العير انكم لسارقون آیات دا ته پیش کړو یوسف علی السلام سورۃ بلو ترسی وی چې جی هغه کزه چې خیبین اذان نه کو چې ان شاء الله به حاج عمره در نصیب کوي اتداوی ای بیا د بیما بلو ته وی په سفر لور دا بیا مسله داستو حدیث رسرسی چې سړی چې سفر نرسي کیر ولته خبر ورکو اشپیدا نارسي فلا يترك اهله اشپیدا نارسي بل خبر درکو انسان وی شذینا کلا سرانګ دوه خپل مغا مطابق صفوی راو دای چې شپې خیبینی کیر ولته خبر او چې درسم اسی کیر ول لګیادو مکراز بیتیو خوستی زوم صفوی په بندکو ار چا خپل علاوی ول بعد دا کې چې هغه صفوی بندکو بیتی بن بیا سړی خیبینی میړه په سفر شدا نعوذ بالله چې مو په د بند دعا قسم لګیا دی بدکوری وسره کو ډیر سخت خپه شو چې وای خدای پاک د سلام کې شاو محمد ابن سیرین رحمت الله علیه ته سړی ورول اصلو وای چې ایسا نشتا ته په سفر یې چې په سفر یې چې ود د چا په کلیش دا چا لګیا دو صفوی د تکو په بیتی باندې نه راځي کیسان نشتا بیا د بیما دا کې ته ولیکلی ټول دا کې ته مې سره وړای دا یو سړی کې بولیدلو چې زه خپل امیر سره نعوذ بالله زناکاری که په خیب بدکاری وسره که بیا دلی کړی چې دې سړی ته خدای پاک حافظ قرآن زیای ورکوي غای کسا لخیب لیدل کسا او تعبیر سره عجیبه بهرحال دی خبر ابدا پر رسول الله دی وتاوي چې مستر وفات شوی دا مرد چار جواد کې ملا صاحب کې تو بنا وتا وکسه توبه بهرحال خبر ډیری دی دوی ته چې الله پاک وی چې خویای د ذبح کو قالو دوی ته ول اتتخذنا آیت نسی مجهوزون پټو کې سره میشته زړه ته تکلیف رسیدلای دا الله زړه ته تکلیف ته رسید توبه او ته ته چې غویا لکه ته مش پر ټوکې کې کاله دوی ته چې اعوذ بالله ز په خدای پر پټېژه ا دینا ان اكون چې ز شم من الجاهلین د جاهل خلقنا ما له به ټوکې بزای بزکای خو له به ټوکې جاهل خلق کوردا زه خو جاهل نه اعوذ بالله زه خو نبی خدای طرف نه مت حکم مش چې غودا ز حکم دای په ځون باندې کیسه کو چې خیر چیرې وبینه خلاص کړي توبه قالو دای وته ول ادعو لنا د وکا میر د پر ربک خپل ربنا یبین چې بیان کولنا میر د پر ما هيا چې دا غویای به سرانګي وي د بقره چې غویای دا به سرانګي وي قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام تول انه بشک لا یقول یای انها بشک دا بقره دا غویای بقرتون یداس غویای دا لا فارض چې ډیر زیړ بانوي انتهایی زیړ بنوي ولا بکر نبزون مکمل عوانم بین ذلك عوانم درمیانا بالمنظور بین ذلك پمون دے زوڑا او دے غزون شي بالکل درمیانا المنظور غوی بي ډیر ډیر کیسه ما کوي ففعلوا وکي ما اغه تؤمرون چې توس تکیم حکم شي اس بیا دی ته چې شا غوی خدا داسې چې نه زیر نه زون رنگ به تشکیوي توبه قالو دی بیا ته ادعو لنا د وغړه میر د پورا ربک خپل ربنا یبین لنا چې بیان کو میر د پورا ما لونها چې سبي رنگ د بکرې د غوی قالا دوی ته انه بشک لا یقول ی انها بکرتون دا یو داس غوی دا صفرا او چې تک زیړ بیوی فاقعون چې خالص بیوی لونها رنگ د تسر الناظرین چې خوشلای بکاتین کی چې کو تکسی په دا سکشلای رنگی دا ساجي باکشلای غالا او به ټول زیړ
ډاب ما دوغینا به بل رنگ نه وي. وایز یود کا وخت قالا چول موسی علیہ الصلوۃ والسلام لقوم یخبل قوم تا ان الله بشک الا پکلو یامرکم تو حکم کوئی د خبر ان تذبحوا چې تو ذبح کوي بکرتن غیای قالو دی وتول اتتخذون ایت نسمی هوزون پلی بټو کې میلته چې ترمه مردا خیریتینا بشي کې اخدو دغه او ته چې غویارو لیکي قالا د وتول اعوذ بالله ز پټیرم پالا پره پنا غړو پالا پره مطلب پټیرم پالا پره دین ان اكونا جزر من الجاهلین د جاهل خلقنا لبټو کو جاهل خلقو خو بزای بزکیا پرشتیا من سره صحیح من سره ټوکې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ثابت دي مشکات شریف بخاری شریف نه ډېر کتابي شری کتاب المزاح بهر حلدای یو صحابي اورست نه نسی داسه په دسترګې بنلوس باندې دي صحابي ته پاته نشته مې یشتری هذا الغلام دا غلام به مناسک خلی ا دې چې پریمیر د ایت پاتره وي دایم برکته بهر چې کله پاته وته ولګي دایدا بیا هغه د خپل شو د سی هغه د په سینا پر سیلاوي او بلغا او صحابي وړکن کوي بتوی چې یا ابا عمیر و ابو عمیر ما فعل النعير ابل بل زمنګي لکه میسو چندیکاوي ته ایسو وکړل بهر ډېر خبرې دي او یو زړی ته وی چې جنت ته غزړی نسی ا جوړی هری بل کېو چې وای جنت ته زړی چې نسی امیر سکی د خدای تسبیح د خدای وکړ میر سره کولشت کوي ورسته چې یا رسول الله جوړی ته چې ته وی چې خدای د خیشه کا زونه به پیغله به زړه به نه وي دا ټوکی دي ثابت دي وایز یود کا وخت کالا چول موسی علیہ السلام نے قوم یخبل قوم تا ان الله بشکلا پکلو یامرکم تو حکم کوئی دے خبره ان تذبحوا چې تو سالول کوي بکرتن غیای قالو دی وتول تتخذون تمرن سے حزون پولی پټو کې سرا قال موسی علیہ السلام وتول اعوذ بالله ز پټیرم پالا پر دین ان اكون جزر من الجاهلین د جاهل خلقنا قالو دی بیا وتول ادعو لنا دو غړه میز پر ربک خپل ربنا یبین چې بیان کولنا میز پر ماهیا چې دا غویای به سرانګي وي قال موسی علیہ السلام تعالی انه یقول بشکالا وی انها داغه بکرتون دس غویای دلا فارزون چې نه به ډیر زیړ وی ولا بکرون او نه به مکمل زون وی اوانم بین ذالک درمیانا به منزغوړ وی پیومند زوړو دغه زون شه ففعلوا وکي ما اغت عمرون چې تو سکیم حکم شي قالو دی بیا وتل ادعو لنا دا وغړه میز د پورا ربک خپل لبنا یبین لنا چې بیان کو میز د پورا مالو نو چې سب وی رنگ د سرنګ رنگ بي قال موسی علیہ السلام ته انه بشک الا یقول ی انها داغه بکرتون ید دا سغیدا صفرا او چې تکزیر بي فاکعون چې خالص بي لونه رنگ د تسر الناظرین چې خوشلوي بکاتین کی څه کور کسي اب خوشلیږي امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الله.